بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم مرګرو، علماء کرامو، طلباء و عوامو، مولانا محمد عمر صاحب دای د بخاری شریف ختم او پای کې هغه منګه او تاسو له دعوت را کړو. زمون دعا ده چې سورۃ طلباء فارغ شو، سندونه واغستل دار سره مخکې الله دې دایلا په دې علم باندې د عمل کولو توفیق ورکړي او بیا دې الله د داینا دا خیر او دا فائدہ نور خلق ته ورسي. ز دیر کې چوکیاتن او یو بل ځای و پای کې مرګرو مانه ټیم اغسته و نن دا ای پروګرامونو و چونکه زمونږه استادو د ټولو مشر د سواد مولانا عزیز الله صاحب چې ما سره ناشته ما تا کو یاد دې چې د شیخ القرآن نور الله مرقدو سره راغله او باغ رس په منګوره کې سخته ګرمي و. امان الله خان جمعات کې مونږ مر اورسیدو برک امروا او پای کې زاو شیخ القرآن کې ناستو مولانا صاحب غریب د نور سو سره سیدو او سخته ګرمي و په شیخ القرآن فلی را ماتي وي او په مام را ماتي وي د بقیه عوام څه فائدہ نه کولا او بیا د شیخ القرآن نور الله مرقدو بیانو دا زمونږه مشران مرګري د یو کوم کو چې په دې ورځ باندې دلته پروګرام دی نو دای خبره ما ورزول نشو او ما هغه دوه پروګرامونه کینسل کړل او ما دې ځای لا ټیم ورک او ما یې ټیم لا راورسم وی چې یو لس وجې بستا بیانې ما 15 منټه کم یو لس ځان راورسو او په دې لارا د چوکیاتن پروګرامو نو هغه په ټلیفون باندې زملاو کړم او ما په ټلیفون باندې هغه ته موبایل باندې بیان کو مختصر چې غیم خپنی شي ځکه دار چا زړه ساتلی او دار چا زړه ساتل دا ډیر مشکل او ډیر ګرانی. حضرت شیخ القرآن به فرمایل چې ما قرآن او حدیث ډیر مطالعه کړل چې زه داسې آیاتونه نصوص پیدا کړم چې یو سړی د بل وخت ضایع کوي او زه په هغه باندې فتوا وکړم خو ما ونه موندل ګینې ما به فتوا کړې وه ځکه وخت ضایع کول دا ډېر لوی جرم دی. علما ناست دي او زه دومره ملا نه یم او دوی مخکې یو مسله کوم یو سړی بیمار دی او ډېر تکلیف دی وته په کور کې په کاټ کې پروت دی په ډاډه نشي اوښتی او د ماسپښین د مونځ ټیم راغی نو هغه به مونځ کوي او فرض به 4 رکعاته کوي اگر چې هغه په ډاډه نشي اوښتی په اشاره به کوي خو 4 به کوي او چې یو سړی روغ رامټ دی ښکلی ګاډی ورسره دی او هغه روان دی د دې ځای نه اسلام آباد ته په سفر باندې نو هغه 4 رکعاته فرض هغه به 2 رکعاته کوي دا 2 رکعاته هغه ته معاف شو د سفر د وجې نه. دا ولې یو روغ رامټ دی
او بل ته بل تکلیف دی او بیا هم هغه یو ته دوه معاف دي او هغه بل ته نه دي د اصل وجه او لم دا دی چې مسافر چې د هغه سره وخت نشته نو د وخت دوره اهمیت دی چې هغه څلور رکعاته فرض هغه ورته دوه رکعاته شو دا دوه ورته د هغه وخت د وجې نه معاف شو مولانا نور احمد دین صاحب په تاسو څه وصیتونه وکړه خو دا یو به درته زه هم وکړم زه هم سپین ږیری یم بوډا یم خیر دی بد پې نه ښکاره چې د بل وخت مه ضایع کړو زموږ په کلي کې غم شوی و دوه غمونه شوي د یو دعا مې وکړه چې لاره کې و هغه بل ته ښکاره نه شم ځکه ما ملګري به انتظار کوي او زه به ځان رسومه نو هغه بل مې پرېښود د دې وجې نه چې زه خپل ټیم له ځان راورسوم او یو ګنټه زه کېناستم نو خیر دی چې تاسو پروګرامي او پوهېږئ چې پروګرام اوږدېږي نو ما ته د مخکې نه وایي چې ته یوې بجې له راشې زه به یوې له راشم خو زه ډېر مصروف ژوند مې دی هغه خپل ضرورتونه کارونه هم دي غم خادای هم دي د هر یو ملګري زړه ساتل هم دي نو د هغې هم لږ خیال ساتئ خدای شته که مشران نه وي نو زه به غلې غوندې وتلی وې زه به ګاډي کې ناست وې زه به تلی وې و ما د دې وجې نه چې دا مشران علماو دا څه امیان ملګري راغلي دي دوی وایي چې دا څنګه بوډاو چې وتښتېد د دې وجې نه ایثار شو بهرحال ما چې کوم آیات ولوسته چونکې د بخاري شریف ختم دی او په دې بخاري شریف کې امام بخاري رحمت الله علیه پنځه خبرې ډېرې اهمې بیانولې یو عقاید بیانول بل عبادات بیانول بل معاملات بیانول بل زواجر او بل آداب دا ټول سیزونه چې را جمع کې نو څه د انسان عقیدې سره تعلق ساتي او څه د انسان عمل سره تعلق ساتي د یو شي وزن د هغه د دوو سیزونو نه معلومیږي یو د هغه د حجم نه او دویم د کشش ثقل نه ځمکه ځان ته شی راکاږي یعنی دا ځمکه چاپېر او اوبه دي دا اوبه چار چاپېره ولاړې دي نو دا چار چاپېره څنګه ودرېدې خو دا کشش ثقل د وجې نه ولاړې نو د ځمکې کشش او د شي هغه حجم د دې د وجې نه وزن جوړ شي که یو شی دا ګلاس دی دا یو پاو دی او که دا ته بره خلا ته اوسي نو په خلا کې که دا پرېږدي د دې یو شرشایه وزن هم نشته ولې د دا هغه حجم و او د ځمکې هغه کشش ثقل ختم شي دغسې څنګه چې یو شي وزن د هغه د حجم او د هغه کشش ثقل نه معلومیږي نو د انسان مقام او د انسان حیثیت هغه د غوښو او د هډوکو نه معلومیږي غوښې او هډوکي ټولو کې دي غوښې او هډوکي په ښار کې هم دي غوښې هډوکي په غویي کې هم دي غوښې او هډوکي په سانډا کې هم دي او اس کې هم دي او د انسان وزن چې معلومیږي نو هغه د عقیدې نه معلومیږي او د هغه د عمل نه معلومیږي خلک وایي فلانې ډېر دروند دی سړی دی او فلانې ډېر سپک سړی دی سپک ځکه چې د هغه عقیده صحیح نه یا د هغه عمل صحیح نه او دروند ځکه چې د هغه عقیده درنه د هغه عمل درونیه سې په غوښو سړی نه درني موږ یو ځای کې جلسه وه بس بخیر لږ ځان خوشحاله کړو نو په هغه جلسه کې
ناظم د سټیج یو کس له دعوت ورکو القاب استعمالو د القابونه نن سبا موږ ډېر د ځان نه جوړو موږ به وړوکې غوندې سړی وو موږ نه به ډېره لویه بلا جوړه کړي او القابونه به یو نو القابونه یې استعمالوله وی اوس به زمونږ یو میلمه ډېر دروند میلمه ډېر مضبوط میلمه هغه به راپاسي چاله دعوت ورکړه ډېر غټو او داسې غټو چې بې کچه غټو چې هغه څنګه راپاسې داسې کړه د خلکو وکتل نو خلک په خندا شو نو ما د خدای بنده خو تا ورته درون ویلی و درونوالی په غوښو په هډوکو نه وي دروندوالی په عقیدې او په عملي یو حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي باره کې وایي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دا هغه صحابي دی چې د بدن نه وړوکی غونی و او د علم غرو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بعد هغه باره کې وایي کنیف ملا علما وړه کوټنه ده خو د علم نه ډک شوی هغه به ما دام هذا الحبر موجود فيكم فلا تسألوني تر څو چې دا عالم په تاسو کې موجودي زمانه د مسالو تاسو مو کوي حضرت عمر غونډې سړي باندې عبدالله بن مسعود بارک نبی علیہ السلام وایي لرد عبدالله بن مسعود اسقل عند الله في الميزان من جبل احد دا عبدالله بن مسعود دا وړو د خفا دا به د قیامت پر ورځ اعمال تللی شي په میزان کې دا به د احد د غر نه هم درنی ولې د هغه عمل درنو عقیده درنه وه نو دا عقیده چې سمه او عمل سمي نو سړی درونی اخلاق خوی درانه خویونه درانه عادتونه نو سړی درون ښکاري او چې سپک عادتونه یي نو بیا سړی سپک ښکاري دا عقیده دا بنیاد دی او دا عمل دا بیا حسن دی دی وجه قرآن وایي فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه چاچه عمل وکنیک شرط داده چه دکی ایمانی عمل لشرط ایمان وکردو فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه چاچه نیک عمل وکر وہ شرط آلے چدگی ایمانو جملہ لیے شرط راڑا فلا کفران لسائیه نشتے نا شکری دی عمل ذکا کی دے سیوا او کلا قرآن وئی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا من بعد دی عمل دوڑاندی شو چې دی کوم عمل کړو هغه غبار نستلو ګرځاو عمل کړو کو عقیده نه و عقیده د شرک و شرک کو او دی وجه قرآن وایي عاملة ناصبة تصلى نارا حامية عمل کړو ستړی شوی ودن بشی ورگرنتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ورځ یو راهب ولید چې د هغه هډوکي وو او د هغې د پاسه څرمن وه غوښه اوبه شوې وه د هغه ډېر ریاضت د وجې نه حضرت عمر په ژړا شو چا ورته وی ولې هغه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ځان یې ستړی کړی دی او ځای به یې جهنم شي عقیده صحیح نه وه اول بنیاد عقیده ده دویم عمل دی دا عقیدې لپاره بهترین کتاب
هغه قرآن کریم او قرآن کریم 114 سورتونه دي په دې کې شپږ اتیا سورتونه صرف عقیده باندې دي مکی سورتونو کې د عقیده اصلاح ده عقیده هغه ته وایي ایمان هغه ته وایي اعتقاد هغه ته وایي یقین چې ستا د عقیده چې او ذات شته چې هغه زما حاجت روا دی زما حاجتونه پوره کوي او چې کله ورته زه جړا فریاد کوم زما سوال اوري هغه را مدد کېږي او رارسي په دې ملک کې عقیده روکه شوې وه اولیاء کرامو له اختیار ورکړ د خدایتوب څوک د بادو ذمہ دارو څوک د سرغوږي ذمہ دارو څوک د زیړي ذمہ دارو څوک د تبي ذمہ دارو ایوه بس پیر صاحب مشته او پیر لمن می نیولې دا او دی به مخلاصي نخلاصون والا صرف یو الله قرآن کې دا غي ذکر کوي وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کہ اللہ درد لغن دا تکلیف در کی لا کاشف له الا هو لا نفذ جنس کے ہیچ سوک دا آگے لرکون کے نشتے بیدا اللہ نا یو اللہ لرکون والدے او مخلوق اللہ وی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ او خلقو یا ایوہ الناس او خلقو یا راڑے ایوہ راڑے ہاتھ انبیہ راڑے منادائی ذکر کرا الناس یا ایوہ الناس او خلقو انتم الفقراء الى اللہ تاسو ټول محتاجی اللہ تا واللہ والغنی الحمید او اللہ دغا اللہ بے پرواہ استاد شوئے دے مخلوق عاجز دے و محتاج دے اللہ تا یا ابن معاذ وئی طلبنا الفقر فاستقبلنا الغناء وطلب الناس الغناء فاستقبلهم الفقر من فقر الا اللہ طلب کر مالداری من بس راشورو شوا خلق مال بس منڈی والی غریبی اغی بس رالا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی حقیقت العبودیت حقیقت عبودیت دادے اللہ تستقر الا اللہ چتبا بغیر دا اللہ نا بل چاہتا زان نا عجز کے بل چاہتا بزان نا محتاجہ کے حقیقت العبودیت حقیقت عبودیت دادے دارنگی علماء وی الفقر الى اللہ اللہ استطرنی بشیء غیر اللہ یو دے فقر الى الناس یو دے فقر الى اللہ مخلوق طول اللہ تا محتاج دے واجز دے دا کی دو ساتا کہ پیر دے کہ ولی دے کہ زیارت دے کہ بابا دے طول اللہ تا محتاج دے واجز دے نو دا بابا نولی غارم دا اللہ نے ڈائریکٹ طولی نبوارم دا اللہ نے وڑا بڑی تا دعاو کا زان مرگ مخیطا کا خدا نے چھتا پا زیارتونو کرزی کلا گرگی پا زان مخی او کلا گاٹی پا زان مخی او کلا جاروگانی پا زان مخی کاغو واس کی وین خلاو نمڑی دو خواہاو ما اللہ تا محتاج دے واجز دے و داغی واس واس کی ایسوم نشتا دا دی عقیدی بیان چاکو لیشا شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتون اولیگی دا قرآن درسون نو بدے ملکی نو آگا قرآن راواغست درسون دا قرآن شروع کرد منطقہ فلسفہ وا و دا قرآن درسون نو لومبے چی شیخ القرآن دل دی راغلے سواد تا نو دل دی مولیانو لولو مولیانو مناطقو علیہ السلام کرد چی اعتراضون با پکو نو شیخ القرآن پس رالل پکی او ملاو نومی نالم که دیشی نوسی خدای وسا خگڑی نو آگا شیخ القرآن باندے اعتراضو کر وی صفات و دا واجب الوجوب کی سوائے
صفات واجب الوجود کې سوای چې القرآن ورته څو کتل مولوی صاحب دا واجب خو صفات اسم فاعل ده نو فاعل څوک دی مولوی صاحب نوار خطا چې اوس هوا ویته خو الله ته واجب الوجود وای واجب صيغه اسم فاعل ده نو فاعل څوک دی دا کنه چاته خطا شه وی دویمه خبره ده چې اسماء د الله توقیفي دي نو دا واجب الوجود پکې چا ویل مولوی صاحب سادار په سر واچو نه بوت هغه نور چې ور سره راغلی نو هغه غلی پاتې شو اوس موږ وایو موږ هم سپکای دا عقیدې بیان په دې ملک کې چا کړو هغه یو د پنځیر نه یو आवाज یو چغواله شو او خلکو له قرآن په لاس کې ورکو عقیدې ولا سم کړه دویم د عمل اصلاح د عمل اصلاح الکی ته ځان ته یو ماډل مخې ته کې یو سم تن ستا خوښي تا هغه ته وګورې پټکې خوانناک دې ته وایي چې داسې پټکې مې ووالې پیزار یې چولي ته وایي داسې پیزار مې واچولې جامه واسکټ ته وایي داسې مې واچولې دا ټول انسانان چې وګوري نو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذره پیسې ته نه رسي کامل انسان مکمل انسان معصوم انسان یو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هغه الله مرګري ډېر نران ورکړیو د صحرا خلکو د خوشو علاقو خلکو د غرونو خلکو علامہ اقبال وایي فطرت کے تقاضوں کا کرتا ہے نگہبانی فطرت کے تقاضوں کا کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی دائی دا مطلب دے چھ صحرا و غر کی سڑے نو اگلا اللہ زکاوت ورکی صحرائی خلقو باندچانو و نهایت خیال اور بیا صحابہ کرام کو اللہ چون کړیو یو حدیث کې راځي الله ز چون کړو بیا ما مرګري چون کړو نو الله ولا مرګري چون کړیو او دا سه مرګري چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا تا قتل ود کیږي څنګه پاسي څنګه ود کېدو کې سوي پاسي دو کې سوي او دا څنګه کوي مو څنګه کوي تر دې چې او صحابي هغه وایي چې خپل ترور کرم ماسی کرا لاړ ماسی په نبی عليه السلام واده وا نو د شپې لاړم د دې لپاره چې زه وګورم چې د شپې عمل د نبی عليه السلام څنګه دی درځي وینو نو شپې ورته روړه کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې څنګه عمل دی بی سره یو ساعت گپ شپ لګو بیا ودش چې شپې اخیره شو را پاسې تهجد دور وکړه بیا د باندې انتظار وکړو چې باندې سنت وکړو غوښه جمعه دا موږ ته شروع وکړو د نبی علیہ السلام ادا چې مرګرو کې به څنګه بته کله به مخ روانو کله به رستو روانو کله به میاس کې روانو پرومته که په تیزه بته وی داسې بته لکه په اترای چې کوزیږي تیز به روانو سړی په نردوب خوند کوي کلک به روانو لاس به میلاو څنګه به میلاو تراغي به لاس نه پرېښوده چا سره چې به مصافحه وکړه تر څو چې هغه به نه پرېښودې دا هر یو شی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یاد کړو داسې یاد کړ چې کأني انظر الى بیاض گویا کہ زد نبی علیہ السلام دا گوتو اگا سپینوالی تا گورم اگا کیفیتونا اگا حیعت اگے منگتا خود او اگے منگتا یاد کرل محدثین اللہ دی پر رحمتون اولیگی اگے راولا کی در غیرہ جمع کول شروع کرل بھائی کہ یو امام بخاری رحمت اللہ علیہ چگڑیر حدیث فلکون راجع مکرل
او بیا لکه څنګه چې موږ زمیندارو به غنمو ته اول خاښی ونیوله موږ ورته سنګی وایو تاسو څه وایې دا درې دغې چې خاښی موږ ورته سنګی وایو د سکانو او د مسلمانانو جګړه وه زموږ علاقه کې مسلمانانو څخه وسلې وي نه زمیندارو دا غنم په خاښو باندې اړول او چې سکان رالل نو د مجاهدینو ملګرتیا زمیندارو شروع کړه تورې وي نه خاښی وي نو چې سک به پې وو په دې ګېډه کې نو په بل طرف به یې واړو سکانو چغې کړې اینا کو عجیب وستا ہے گزارے کران دے مولی اترے بڑھا دے وی تخت ای وی عجیبہ وصلہ دا ورسر گزاریو کئی سوری درے جوڑائی نو زمینداری اول پاگا سانگائی والو دی بیا بے ورپسی راشمیل راواغست راشمیل اگر آسی پلنا خلی چی نو پاگی بے غنم والو زور نو بیا بے ورپسی غلبیل راواغست جارو بے پیوالا او غلبیل بے راغستے و صفاکول بے محدثین اللہ دے پر رحمتو رولیگی دغا چالے ہوگا را جمع کرلا و بیاور تکین آستا صفایانی اکڑی نو چی او سری کی معمولی سجرمی اولی دا ویدار آوی کمزور ہے دا روایت نالا خلق بھئی یہ تو نبی علیہ السلام نے دیر رسولی کلے شوی دین دی کے بار سرازی یو خبر او عزت دتاو کما دی هغه تاو کی هغه تاو کی چل دیسی هغه بدل شوی دا حدیثم دا نه دا داسې نه خانا دی باندې مهنت شوی دل علماء او علم جوړ کړي اصحاب الجرح او تعدیل ځان کړولې جرح او تعدیل کړي نو هغه صفا کړل امام بخاری راولګید هغه صفا حدیث راوغسل او مونږ کې خود او بائی کے شروع دا نیت نہ اکڑا انما الاعمال بالنیات اول حدیث راڑ کہ حدیث وا علم کے نو دیلانا چک ورے زو غٹ مدرس منو زو بڑے رتن خال زو غٹ مدرس ما په امتحان کې بڑے نمبر والم نو زو بیا ماسٹر ان د سکول نه علم کې نو اول نیت صحیح کا په صحیح نیت یو کا انما الاعمال بالنیات دی لانا چې د مولوی صاحب زیم چې د پلان غدای سنبال یو نیمات وای یو چې دا غدای په بیاستان رسو زو سنبالې زو څه بند خدای خو کړل چې بچای سنبالای به او کنه سنبالای بل چاته دی والي دا مو الله کار دی کی زما څه کار دی زه خپل کار ذمہ دار یم او دا الله کارونو کې څه نه کوته و او دا اللہ خوخا دا نو دیلا نا چه گدای سنبال کم دیلا نا چه امامتی والم دیلا چه اللہ رانا رضاشی خپلا اصلاح کم و بیاد نور خلقو کم اول زمیت مسئلہ راڑا او اخیر کے دا وزن الاعمال راڑا بابی کیے وہ کتاب التوحید کتاب الرد علی الجہمیت وغیر التوحید هغه د عقاید او باب دی او امام بخاری بدی کې او طرز بدل کو مخکې آیات د قران نه ذکر کول پکې او دلته هر باب کې اول آیات د قران پیش کړي ځکه دا د عقاید خبره او عقاید ثابتی په نصوص قطعیه اوس واجب دور دیدم دری بادشاہی کې للو او پنجو هما شد سپاهی وای به سیمان موتا مسله د عقیده ده جرا کی دی دا بیا د نصوص قطعیه باندې ثابته کړه زی خو ادم درته ثابتو تی ثابته ک بیا نو دای باندې بیا په دې پر سپر نه دی نو د اردو کتابونه برالی او غو وای دا عربی عبارت بیا ټکه نشي وي واجب عمل په هر سړی پکې پټکه وتړي زم ملایما د کوارټ نه یو سړی را روانو پیخور کې او پیخورې ولا مخې لورا کوي تو چرته دی غوړانی ما اردو نیمه پښتو وای نو دا ته پیر بابا لازم وته وی دور بنیر ته بځي مون کروم یو جنکای دا غزان ته پیر وای دا غینه بیا توګه
نو هر یو سړی وایي زه پیر یم او هر یو سړی وایي زه ملا یم او مناظر یم او شروع دي یو لوبه توده ده لوبه توده ده د مسلې خبره نشته د توحید او د سنت خبره نشته خو بس یو مولا ته کنځل کوي یا بل مولا ته کنځل کوي مولیان یې وشرمول پټکې خو یې وشرمول هغه جهاد یې وشرمول مدرسه یې وشرمول علم یې وشرمول اوس پاتې مولیان دي دا هم وشرموي چې په ارام کښېني کنځل موږ سره خوند نه کوي کنځل هغه چا سره خوند کوي چې د هغې خوله کنځلو له جوړوي زموږ خوله قرآن او حدیث له جوړوي موږ له الله دا نصیب کړي دي موږ د چا مشرانو ته کنځل نه کوو او نه مناسب دي موږ له چې موږ کنځل وکړو نو امام بخاري وزن الاعمال اخر کې راړه او په دې کې رد کوي په فرقو باطلو باندې یو یې راغسته او په هغې باندې رد کو یو ډله وه چې هغوی وي عمل کوم ځای تللی شي عمل وجود نشته تللی بس دین یې د عقل تابع کو یو نیم سړی لکه دا ملحدین دین د عقل تابع کوي زما عقل منیه زما عقل ستا ویسه عقل دی ستا به څه عقل وي ته خپل ځان ټول اندامونه نه وینې نو ته به الله څه ووینې او ته به دین څه ووینې نو عقل د دین تابع د دین د عقل تابع نه دی هو دینی احکام د عقل مطابق دي او په دې شاه ولی الله حجت الله البالغه کې ډېر بهترین کلام کوي په دې امام ابن تیمیه په خپل کتاب در و تعارض العقل والنقل کې اته جلده کې بهترین کلام کوي علامه ابن قیم وایي فقرا کتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني زما د استاد کتاب در و تعارض العقل والنقل وګوره تا ته پته ولګي چې احکام الهیه د عقل تابع دي نه دي او عقل سره موافق دي نو هغه وی عمل خو نشي تللی دی وجود نشته پخوا به پښتانه وی جانان د باندې سوداګر دی انور ورپسې تاسو بیا طالبان له درځي نو بعد وی نشي تللی عمل نشي تللی امام بخاری راولګي او باغی رد شروع که چه عمل بتللی شي دا د سنت والجماعت درې مسله کوي چاوی دی عمل لبا الله جسم ورکی چاوی دا چې په کم کاغذ کې لیکل شوی هغه به الله درون کی حدیث البطاقه ولا دلیل کو او چاوی نه چا چې دا عمل کړي هغه به تلی نو هغه به د عمل په اعتبار باندې درونی او دا عبدالله بن مسعود دا مخکې چې ما ویلو لرنګ عبدالله بن مسعود اسقلو عند الله دا ولا دلیل وګرځو عمل به تللی شي نو شروع د نیت نه وکړه او ختم یې په تللو که اشاره دی ته چې نیت صحیح کا عمل به دې دروند شي او ختم یې که په سبحان الله وبحمده یو الله د ناکاره صفتونه پاک وګڼه لم یلد ولم یولد د ناکاره صفتونه پاک وګڼه لم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا کمزور نه دی محتاج نه دی عاجز نه دی داسې نه ده چې چا نه خبر دی او چا نه او بحمدي متلبسا بحمدي د ښه صفتونه الله له ووایه ما چې کوم آیات لوستی وایي کې هم الله دا وایي سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاک دی رب د عزت دا هغه نه چې دی کوم صفتونه ورله وایي چې دی وایي فلاني له ټیکه ورکړې ده د بادو پلانی له ورکړې د سرخوږي پلانی یې ورکړ د سیړي نه داسې نه ده سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین هغې میانځ کې راغلی سلام علی المرسلین سلام دې په لېږلو شو ځکه دا د ناکاره صفتونه پاکي بیانولو د انبیاو کارو ښه صفتونه الله له ثابتولو د انبیاو کارو میانځ کې راغلی چې ګوره دا د میانځه ونه باسي هسې نه چې ته وایې زه ځان له علامه یمه زما بل چاته حاجت نشته نه د میانځه مرسلین مه وباسه د هغې اتباع د هغې تابعداري انو آخر کې وی والحمد لله رب العالمین
پښتانه وایي سل خبرې سر یو حمدونه الله ندي چې رب د مخلوقات دی. الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي او دا کم طلبا چې فارغ شوي دي دعا وکړي چې الله دې ټولو لا په علم باندې د عمل کولو توفیق او طاقت ورکړي. الله دې علم نافع وګرځي چې نور خلک ترې فائدہ والي. دا څومره علماء کرام چې مشران راغلي دي الله دې دې عمر کې برکت واچي او الله دې دې دا سورې زمونږ نه لري کوي. دا ځای چې په دې کې دا پروګرامي خو دې شوی دی دا خو اگر چې کانفرنس حال دی خو په دې کې دې الله ډېر برکتونه واچي او دا دې الله د برکت ځای وګرځي. الله دې زمونږ دغسې کانفرنس حالونه زمونږ اسمبلی حالونه زمونږ لوی لوی ځایونه هغه د دیني مراکز وګرځي او الله د دې نه د دین شمع اوچتي کړي. الله زمونږ مدارس او مساجد همیشه آباد ولري. الله زمونږ په دې ملک باندې رحم وکړي او الله دې په دې ملک کې امن او خوشحالي او سوکالي راولي. سوره مسلمانان ملکونه چې دي دعا وکړي چې الله د هغې حفاظت وکړي. الله د مسلمانانو ملکونو په میاس کې مینې او محبتونه پیدا کړي. که افغانستان دی او که پاکستان دی الله دې دواړه د مسلمانانو مراکز وګرځي او الله دې دواړو نه د دهشتګردۍ او فسادات ختم کړي او الله دې پکې امن او خوشحالي راولي. هغه څوک چې د الله دین دپاره جهاد کوي الله دې هغوی له نورم توفیق ورکړي او الله دې د هغوی ملا مضبوطه کړي. الله زمونږ دا ملک د قرآن او سنت په قوانینو باندې آباد کړي. په دې ملک کې چې څوک حق پرستی او د دې ملک خیرخواهي الله دې هغوی له دوام ورکړي او څوک چې د دې ملک او د عوام بدخواهي الله دې زمونږ اخلاص کړي او الله دې بیمارانو له شفای کامله ورکړي. څوک چې په جیلونو کې دي الله دې په خوشحالو خپلو کورونو ته راولي. د چا دشمنۍ او طرفګرۍ الله دې هغه په دوستۍ باندې بدلي کړي. دا څومره خلک چې دې ځای ته راغلی دی که هغه په هر حیثیت باندې راغلي که د خپل کاروبار په حیثیت باندې راغلي که د کیمرامینای په حیثیت راغلي که د ریپورټینګ په حیثیت راغلي که ادارو والا راغلي که علما که عوامي الله دې ټول د دې اجر نه نه محرومه کوي او الله دې ټول اجر عظیم ورکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.